ورونو مونږه په دنیا کې ژوند کوو انسانان نو الحمدلله مونږه خو مسلمانان یو او د الله په دې احسان چې څومره شکر ادا کو کم دی په دنیا کې ډېر خلک او قومونه داسې شته انسانان دي چې هغه الله منی خود الله سره نور شریکان جوړي او یا د الله د وجود نه منکرین او دنیا کې الله تعالی انسان صد لپاره پیدا کړی دی د انسان د ژوند مقصد څه دی د ټول انبیاء کرام الله تعالی د دې مقصد او د ژوند د دې بنیادی حکمت د پیدا کولو او د خپل پیدا کون کی ذات نه د خبرولو او د غد تعارف او د تعریف کولو د پر الله تعالی را لګلیو او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله تعالی مبعوث کړو نو قران عظیم شان ول ور کړو کم چې د الله کلام دی او الله د جبرئیل امین په ذریعہ باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړي د دې بنیادی مقصد د نزول صده هي هدایت للناس د ټول انسانانو د لپاره هدایت ته ټول انسانانو لپاره هدایت ته اوس د ټول انسانان پدې کې الله تعالی د هدایت اسباب کې خود دي او خلق ته سم لار خای او پیدا چاته ور کوي نو هدل للمتقین پرهیزګاران خلق الله نه یریدون کې خلق متقیان به د دینه फायदा حاصلې الله دې موږ په حقيقي معنی کې متقیان جوړ کړل کی او الله د دې انسان د مقصد تخلیق او د پیدایش چې بنیادی کم مقصد ذکر کین نو په دې آیتونو کې د اغي الله تعالی مونږ ته هدایت را کړی دي الله فرمایي ما نه دي پیدا کړی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مونږ نه دي پیدا کړی جنات او انسانان مگر خاص تدید لپاره چې هغه عبادت وکي د چا زما نو یو خو جنات مخ کی ذکر شول وی او انسانان رست ذکر شول نو پدې کې د خبره ته اشاره ده جنات الله مخ کی پیدا کړی دي انسانانو د پیدایش نه مخ کی او د حدیثونو واضح کی چې په دې دنیا کې موجودو او د اغوی د تخلیق او د پیدایش مقصدوم د الله عبادتو او رست بیا الله تعالی انسانان پیدا کړی دی او د انسان د تخلیق او د پیدایش بنیادی مقصدوم الله تعالی عبادت ګرځولې دی الله فرمایي ز اراده نه لرم د دوینا د رزق او نه دا غواړم چې دی مونږ ته طعام راکړي بلکہ اللہ رزاق تے ډیر زیات پراخ رزق ورکونکے ذات اللہ دے نورونو دلته کې د عبادت د پاره الله تعالی انس او جن پیدا کړي دي خو د عبادت څه ته ویل شي نو مونږ چې څنګه واورو د عبادت لفظ الکه دا پلان کې سره ډیر عبادت گزار دي دا پلان کې سره ډیر ښه عبادت کوون کې دي نو زمونږ په ذهن کې یو مخصوص او محدود تصور راشي زمونږ په ذهن کې دا راشي چې دا ډیر خپل مونږ کوون کې دي یا ډیر خپل روزه نه اون کې دي
یا دا چې کوم نور عبادت محض دي، حج کوونکی دی، زکات ورکوونکی دی، زمونږ په ذهن کې دغه یو تصور راشي او دا هم ټیک دی، دغه هم عبادت دي. خو که فرض که د دې خاصو عباداتو دپاره صرف او صرف د انسان تخلیق شوی او پیدایش شوی، نو دا خو ډېر محدود دي په ژوند کې. یعنې مونږ مونځ واخلو، مونځ نو مونځ خو مونږ باندې 15 الله تعالی فرض کړي دي په شوا روز کې. نو دا 15 مونځونه چې سړی ادا کوي نو چې ډېر ښه مونځ هم کوي نو یو غنټه ټوله په دې باندې نه لګي. یو خو زمونږ مونځ دی چې هغې دپاره خو د هغې نه هم لږ ټایم پکار دی، خو چې ښه مونځ هم سړی کوي نو د 15 واړه مونځونو لپاره یوه غنټه 2 غنټې دي شي، دا 22 غنټې به بس کی. یا فرض که روزه ده نو په ټول کال کې یو میاشت روزه ده فرض. او زکات او حج خو د هغې چا دپاره دی چې زکات صاحب نصاب دی، مالدار انسان دی او الله تعالی ولا مال ورکړي. او چې کم سړی حج لذینو من استطاع الیه سبیلا، حقیقت یې سفر خرچه وسره رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف آسان کړو، ازداد والراحله، چا سره د لارې خرچه او د چا سره سورلی موجود وي. نو هغې نه خاصم دا ټول مؤمنان او مسلمانان اکثر چې کمی د هغوی دا طاقت نه وي، نو بیا خو ډېر یو محدود غونتې تصور د عبادت راغی. په دې لحاظ سره په دې باندې سوچ او غور پکار دی چې الله فرمایي ما انسانان او پیریان خاص د عبادت د پاره پیدا کړی دي. نو بیا د دې عبادت معنا او مفهوم څه دی ورونو؟ نو د عبادت معنا او مفهوم دا دی کوم چې الله تعالی مونږ ته وفرمایلی چې د دې انسان د ژوند بنیادی مقصد غایت الخلقت نصب العین د دې ژوند هغه څه دی؟ عبادت دی. نو عبادت څه ته ویلی شي؟ غایت الخضوع والتذلل، انتهایی عاجزی او ځان کمزورې ګڼل. بیا په عربی کې د عبادت درې معنا ګانې راځي، درې معنا باندې استعمالیږي. یو د عبادت معنا دا پوجا پرستش. پوجا پرستش معنا دا چاته سجده لګول، چاته رکوع کول، راښکته کېدل، چا تعظیم کول، د چا په نوم باندې نظر و نیاز منل. څومره چې د چا په مقابله کې یعنی عاجزي کېدی شي او د هغه په مخ کې ځان کمزورې، دا ټولې خبرې دي د پوجا پرستش ویلی شي. دویم د عبادت معنا درونو اطاعت او فرمان برداری، حکم منل، اطاعت کول. یو به فرمان نافذون کې، یو به حکم ورکون کې، یو به حکم منون کې. نو چې دا حکم منل او فرمان منل دا د عبادت دویمه معنا ده. او دریمه معنا د عبادت درونو غلامی او بندگی. نو د غلامه په باره کې خو زمونږ تصور موجود دی، اگر چشته دی نه. اسلامون د غلامه د نظام د ختمولو تلقین کړی دی او مختلف کفارات او آغاز د غلام د آزادولو نه کوي. پوره ولې نه د ختم کړي چیرې غلام بد سره نه نو پاغه باندې بیا ډیر خیسته بحثونه کړي دي. مولانا مودودی رحمه الله په دې باندې خپلې یعنی یو زبردست مضمون لیکلی چیرې د غلامی ولی اسلام داسونه چې وستا د غلامي نظام د سره ختم شو، غلام بنئ. وردا یاد ساتي چې داسې بنئ چې یو سړی بل څوک غلام جوړ کړي نو دا حرام دي. خو د غلامۍ دا نظام ولې پوره نه ختم کړی؟ باغی باندې خپل بحث کړی دی، خپل ځای باندې چرته کې انسان بیا وایي. خو غلام چې انسان آزاد یو هغه چا غلام جوړ کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو آزاد انسان چا غلام جوړ کو نو په د باندې د جنت خوشبو حرام ده، دی به د جنت خوشبو به نه ملاويږي.
خو د غلامۍ نظام خو ختم شوی دی او بیا په 1948 کې جنیوا کنونشن په دې خوا باندې خو د ټولي دنیا د انسانانو په دې باندې اتفاق راغلی چې هیڅ انسان مبلی او آزاد انسان غلام نه جوړي. خو د غلامۍ شکلونه بیا جدا دي. یو فزیکل غلامی ده نو هغه خو نشته په دنیا کې، خو ذهني غلامی ده او معاشي غلامی ده او سیاسي غلامی ده، هغه په دنیا کې ډېر زیات موجود ده. دغه په لحاظ سره بیا د ټوله دنیا غلامه ده سره زمونږه. نورونو د درې وانه معناګانې چې را یو ځای شونه دي ته عبادت ویل شي. دا د عبادت نو د عبادت معنا شفا یعنی رکوع او سجده کولم چاته الله د پاره، پوجا پرستش کول، چاته راکته کېدل، چاته د خپل نیاز د سری خودل، حکم منل، اطاعت کول او سره بندگی او غلامی کول. نو چې دا درې وانه معنا را یو ځای کې نو دې ته عبادت ویل شي. نو اوس په انسان په دې پوه شي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، معنی دې پیدا کړی انسانان او پیریان مگر خاص صرف او صرف د خپل بندګۍ د پاره. نو بندگی وسرونو د دینوم شو چې کله یو انسان دی او د کله الله ول اختیار ورکړی دی په دې خپل آزاد رائے باندې، په خپل اختیار باندې د کله وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو په دې کې د دې خبره دا وعده وکړه چې زما معبود، زما خالق، زما مالک، زما رازق او زما حاکم هیڅ څوک نشته سوا دی والله نه. الله می حاکم دی، الله می خالق دی، الله تعالی می مالک دی، پیدا کون کې می هغه دی. نو ګور یاد ساته د پیدا کولو د تصور او عقیده د عربو مو د قریشم د عقیده او چې پیدا کون کې الله دی، رزق ورکون کې الله دی. نو یاد ساته د دغه مشرکین هم د عقیده او چې رزق ورکون کې څوک دی؟ الله دی. قران عظیم شان کې بار بار الله فرمایي ته پوښتنه کې رزق څوک درکې؟ الله. دار سچا مسخر کړی الله. خالقم څوک دی؟ الله. په دې درېمه معنی کې بیا خبره ده حکم بد چا چلیږي، فیصله بد چای، نظام بد چا منی، اطاعت بد چا کې. په دې ځکه بیا هغه پویدل او اهل زبان موږ په نه پویګو، هغه پویدل د لا اله الا الله په معنی باندې. نو ځکه دومره په شدت سره مخالفت کو چې د الٰه د منلو په وجه باندې چې یو الله می الٰه دی. نو دا خو زما خپل اختیار ختم شو، زما خپل مرضی ختم شو، زما خپل خواهش ختم شو. هر یو څه زما هغه لاړو دا غینه څه شوما د اغینا زو بالکل به اختیار شوم. دا ټول اختیار الله ته ملاو شو. ان زما حقیقی خالق او مالک می الله دی، نو حاکم می الله دی. سورن پاور حاکمیت اعلی د چا د پاره؟ د الله د پاره. په دې وجه باندې اقبال ویلو کنه چومې گویم مسلمانم بلرزم کې دانم مشکلات لا الارا، چې زه مسلمانم زه سي لرزاهټ را باندې تاریشي ولې د لا اله الا الله محمد رسول الله په مشکلات باندې پويګما. التکی مازان چکلو الله اکبر چې بلال کله دا وینو بلال سره سو شو رانخ کو دلې شو باغ سروش شګو کې باغ په سینه باندې با یو لوی سلو لوی ګټ کې نه کو دلې شو صرف د احد په وجه باندې. او مونږ سمرا ځانو نه کو په دې خپل وطن کې سکه چې دا غنور په وطنونو کې اذان نه کو. الله اکبر الله لوی دی. نو زلوې نه مونږ خبر یو غنه چې چا مبارک چاته اورونو اغه ته خبرېږي. پاغه امریکا کې چې دا کوم د ټوله دنیا د ټول نه لوی طاغوت اکبر دی په دې زمانہ کې چې څنګه پیرون ویلو چې انا ربکم الاعلى. نور دا د ټرمپ आवाज نه دی سو په دې زمانہ کې دا आवाज نه دی انا ربکم الاعلى نو وي چې دا بیان ورکو دا چې د وینزویلا د صدر گرفتار کو او دا چې ټوله دنیا ته وي او دا چې ایران ته درغلم در باندې او دا چې په فلسطین کې نو دا خود قیلان دی کنه خپل ته کې دا غو ځان لجبو خو قران را نقل کړي چې انا ربکم الاعلى. ربکم الاعلى مطلب دا څنګه چې تاسو پیدا کوونکې اختیار زما دی، پاور زما دی، نظام به زما چلیږي، سسٹم به زما چلیږي.
کم سیست زه خو یم هغه به ټیک او کم ته وایم چې دا انویلډ هغه به انویلډ دغه ته ویل شي. نو نظام الہ ویګه به خبره ما سره به تاسو روانه ان شاء الله. دې وجنه د ټولو نه لوی خبر والته کې مونږ په واشنگټن کې ورته وای الله اکبر الله اکبر اگر نه یریږي او نور په قره باندې وایا ځکه چې دا الله اکبر په معنا مونږ نه پويګو داغه تقاضې نه پوره کوو چې ما الله لوی دی. نو د الله په مقابله کې هیڅ څوک لوی نه دی. نو چې دا سره بیا دا وې چې هر یو سیز الله د هر سنه لوی دی مجمله خبرو کې خو د څه وسره لک تفصيلات بیا وای کنه چې الله لوی دی نو الله خالق دی الله مالک دی الله رازق دی نو الله حاکم هم دی کنه حکم به داغه چلیږي نظام به داغه چلیږي فیصله به داغه په نظام باندې کیږي داغه په کتاب باندې نو په دغه ځای کې چې خبر وکړه نو بیا ته وګوره کنه نوستانه بیا صدیقی جوړیږي بیا وستانه عمر عبدالرحمن جوړیږي بسترګو باندې یو لون عالم او لون عالم او د مصر نه گرفتار کول ته کې واچو. بیا به سید حسن البنا شهید جوړیږي 12 مارچ 1949 د قاهره په لوی بازار کې پرانا ورځ باندې شهید کو اخوان المسلم لوی تحریک ته ولی او نو هیڅوک نه منم نظام به د الله د ازمکه د چا دا څونه ته پوس کو الله دا کنه دا بندگان په د چا دی حکم به د چا بکار دی الله به بکار دی کنه دی. نو دا خبره ته وکا نو هغه در طبيعه وي چې نه سیوا لګ دی پوي کوما انګريزان مونږ ته وي ها وي تاسو ورګ د اسلام لګ تشریح درته کوو تاسو د عبادت په دی معنا مونږ پوي کوو. there are two type of اسلام د اسلام دوه قسمونه دي یو پولیټیکل اسلام دی او یو نان پولیټیکل اسلام دی. یو هغه اسلام دی کوم چې غیر سیاسی اسلام دی مطلب اوراد دی پکې وظایف دی پکې خانقاهونه دی پکې جمعهونه دی پکې پاغي کې ختمونه دي روجي نیول دی پکې دا ټول بالکل دا زموږ د پاره غوړه دی. او اقبال ویلو شیطان د خپل ابلیس د خپل خلکو سره مجلس شورا کوي او هغه سره باس کوي نو شیطان ابلیس وای د خپل ذریت ته وای مسترک کو ذکر و فکر خانقاهی میں ایسے دا مسلمانان په دقه کې چې لکه زما مشکل ده لکه یو لاک پیری دا خبرو کلا لا اله الا الله نو وای واقعي نورانیت پر تراشی مشکل په حل کېږي نه خبره بنه کېږي کم چې لپاره پیدا کرے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هغه بنه دې سره نو درته یو دقه نو په هغه کې در لتا واست پتاشتا روزه روانه د الله دې بخیر او پیترا وسله کی تاسو علم شته ده هر یو د امریکای صدر چې کله د روزه مبارک میاش راشي په اخرنه عشره کې د مسلمانانو د پاره هغه سکه ګرینډ افطار ډینر دوی افطار پارټي ولوکي وې دا ډېر زیات اسبرګ میاشتا مسلمانانو په کې روزه نیولې ده او مونږ هم چون کې الله تعالی منو هغه موږ کنه په ډالر باندې لیکلي کنه وی ټرست ان ګاډ مونږ په الله باندې یقین ساتو نو چون کې زمونږ دا خبره مشترک نو دا هغه لپاره په زرګونو مسلمانان را یوځي کی او هغه له افطار ډینر ورکی څومره لوی خبره ده او چې دغه ځای کې ورته مسلمان وای چې صاحبہ زما دا قران کې چې څنګه الله دا حکم کړی دی چې کتب علیکم الصیام نو پدې قران کې دا الله حکم دی کتب علیکم القتال دا جهاد هم دا الله حکم دی نو په وخت کې بیا غیب پي چې بیا ورته دغه وې چې صاحب ماته په دې قران کې الله تعالی دغه وې چې کتب علیکم القصاص دا باندې مې قصاص لازم کړی دی قصاص فرض دی کنه دی یو سړی بغیر د څه ګناه او خطا نه قتل شو مظلومه قتل شو نو د اسلامي ریاست ذمہ داری دا نه ده چې هغه سړی قاتل گرفتار کې وغل اور کې قصاص ول اور کې د مقتول ورثه ول حق ور کې اسیم اپ کې خون بهات اخلي دیت دی اخلي او کنه قصاص کې نو دا یو خبره د سره منم او دا بل خبره نه منم نو قران عظیم شان کې الله د بنی اسرائیل هم دغه خبره کړی و چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا دغه خبره ده کنه نو زمونږ وسره نو مونږ ته غو خودله نو مونږ وسره ټول امت وسره دا ومنله بالکل تاسو خبره ټیک تا رند کارپوریشن دا وی تحقیقی اداره ده
هغه لیکلي دي تا ته واضح کړی دي چې په دې دنیا کې بعض خلک داسې خطرناک دي. دغه خلکو نه ځان وساتئ. ګوره هغه مسلمانان هغه خلک چې هغه د فکر په لحاظ سره حریت راولي، تبدیلی راولي، او دغه سوچ دا دی چې په دې ټوله دنیا کې د عموما او په مسلم امه کې د خصوصا صرف او صرف د الله تعالی نظامی. نو دا خلک د خپلو سوسایټي کې دا بدنام کې چې دا خلک را پاسي، خلکو ته د حریت درس ورکوي، خلک د خپلو بادشاهانو د غلامیانو راوباسي. نو پاغي کې سید قطب شهیدو پکې څوک سید قطب د مصر یو عالمو فی ظلال القرآن تفسیر لیکلې، یو کتاب یې ولیکو جاد او منزل په نوم باندې داغه ترجمه شوې ده. هغه چې کله ولیکو پاغي کې ولیکلا چې د ازمکه د الله دا مخلوق د الله دی، نظام په د الله پکار دی. د مصر د حکمرانان چې دا کم سکی دا طاغوتی قوتونه دي او دا د اسلام نه بغاوت دی. هغه گرفتار کو، مقدمه به چلولا. 29 اگست 1966 باندې هغه پانسی کو. جرم ایسو چې هغه په دې مخلوق باندې تخپل د مسپرس کوا، دوی له ازادي ورکا، د دوی حقوق مغصب کوا، دوی ته الله تعالی آزاد پیدا کړی دي. نو په دې باندې نظام د الله تعالی پکار دی. نو هغه سکو گرفتار کو او هغه پانسی کو 1966 باندې. یو مولانا صاحب ولراغه، مونږ مولانا صاحبان الله دې مونږ باندې اول د ټول مخکې رحم وکړي. مونږ خو مهیا یو کنه، هر څوک فیسیلیټیټ کو کنه. کله چې یو طاغوتی قوت راشي، کله چرته کې یو جرنیل راشي، چرته کې داسې، نو مونږ دغه د پاره یو سپیس ورکو، دغه له وګول ورکو، هغه ته وایي چې ډیر زیات لګي. په دې مخکرو کې یو کانفرنس شو کنه، ډیر زیات په غړ تقریر به وکړه چې نه جی بس مستند ہے تیرا فرمایا ہوا. نو به سیوا اخو د خپل ځان د پاره ایمونټي تا حیات د خپل ځان د پاره د هر قسمه جرم نو پاغه باندې با سو خبر نشي کوله. او ته ورته خو اسلام هم خلاف تا، د مغرب هم خلاف تا، ان هیومن یو قانون دی. خو بهرحال لا خپل ځای باندې یو مولانا ولراغه سید قطب شهید لا ورته وی د اخرنه ورځ د پانسی درته میلاویږي. نو ته د لا اله الا الله ورت کوا، لا اله الا الله ورته سو ها تب ماته وی چې لا اله الا الله وما چې د کم لا اله الا الله د پاره ز سور ورکون کما او په دې لا اله الا الله باندې تخېټه پاله. ته بسکه ته وطن پرسته، ته خواهش پرسته، ته حکومت د دې د پاره خپل نوکرې باندې غسته چې تاسو کې ته د خلقونه د اسلام اصل چې کم پیغام دغه د خلقونه هیر کې ته په دې باندې دنیا غټه او ته به ماتوي او د الله د رضا پر ز 500 ته خېجما 500 شو کنه. او سید قطب دغه د خلقو د ذهنونو نه میټاو شو، د خلقو د زړونو دغه محبت وته، د دنیا نه دغه فکر ختم نه ختميږي. ټول دنیا کې جوړه سید قطب موجود دی. سید ابو العلا مودودی رحمه الله 1954 دی فوجی عدالت ورته پانسی سنا وکړه او جرم یې سده فتنه قادیانیت راغلی دا. مسئله قادیانی کتاب لیکل دي او دغه شانته مسئله ختم نبوت لیکل دي. هغه باندې هغه ورته وی چې د ستا په وجه باندې په دې خلکو کې افتراق جوړ شو، لہذا د 500 سزا ورته ورکړه. او الله اکبر. مولانا عبدالستار نیازی بریلوی مکتب فکر سره تعلقو، مولانا سید ابو العلا مودودی رحم الله دې دوانو ته 500 سزا سناو کړل شو. او چا ورته وی تر هم درخواست وکړه تو سره حکمران ته وای چې بیره ما معاف کا، بس را پرې بدی. اورته نو د ژوند او د مرګ فیصله هغه برکیږي په اسمان کې. زه د الله نه ما سوا د هیڅ چا نه د رحم اپیل نکوم، دوستاو سره کمپرمایز ته تیار نه ما. که الله زما د مرګ فیصله کړي نو د دنیا یو قوت ما نشي بچ کوله. او که د الله د طرف نه زما د مرګ فیصله نه راغلی نو زما یو اختدوی نشه زارولې. الله اکبر. دا په وینا کې څومره اسانه خبره ده. ما وکړه کنه حکومت اوس پرس قدم کې میلاو شي دا خبره باندې کې بل دومره بس په دې ځای باندې کې نه ما کما ته وای چې ګوره بل ورځ به دې بچی نه زبر خبرو کم نو دغه د پار الله پیدا کړیو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. معنی دې پیدا کړی انسانان او پیریان مگر د خپل عبادت لپاره. د عبادت په معنا باندې پوه شي الله دې په موږ پوه کړل کې نو عبادت ورونو دې ته ویل شي. حکم هم د الله باندې، پوجا پرستش هم د الله کې،
سر به مغه ترخ کته کې نظر نیاز بم دغه په نوم باندې منی خو فیصله بم دغه په کلام باندې کې نظام بم دغه منی یوازې منل نه بلکې د هغه د نفاذ لپاره به مهنت او کوشش وکړي کله چې موجود نه وي الله تعالی دې ما او تاسو سرونو د خپل قران او د خپل دین صحیح علم را نصیب کړل کی او په مونږ نه پويګو الله دې په مونږ ټول پوي کړل کی بیا دې دغه د عملی تقاضو پوره کولو توفیق را نصیب کړل کی الله تعالی مونږ ته اسلام را کړل خیسته دین دې او کپرس کدا دین مونږه انفرادي تور باندې څنګه عمل کو اجتماعي تور زمونږه په دې وطن کې راغې نو د ټوله دنیا اسلام ته تګینا صدا مونږ یقین وکړو د اسلام په لار کې مونږ رکاوټ یو چې څومره خلک مغرب نه را روان دي او اسلام طرف ته راځي نو په مغرب کې هر څه موجود دي او سکون نه موجود کنا اخرنه یو واقع باندې خبره ختمه ما دا یو فوټبالر یو لوی کوچ پاتې شوی دی داغه د فرانس اوسیدونکو مېسي ته دا غنوم دی هغه وی د سېنیګال د فوټبال ټیم د اغیزه کوچم ما بعلت کی ژوند تیرو بار بار به د فرانس نه د اطلاعات راتلل چر دا کس خودکشي وکړه دا سړی ملینیرو دا سړی بلینیرو د برچت نه راودانګل چرته گاډي ته مخه ته راودانګل او خودکشي وکړه څه ډیر زیات خپوم ولې دا خلک خودکشي کوي هر نمونه آسایشات ورته موجود دي او د فرانس او هغه باندې خبر نه کوم چې فرانس تلو لپاره خلک کم حربین استعمالي دا خلک ولې دا کار کوي بل طرف ته یو ورسار را پاسیدم هر طرف ته د اذان اوازونه سېنیګال مسلمان ملک ته نو داګه د اوازان आवाज براتلو سار وخت وی را پاسیدم خلک په خپل خوخه باندې خوب نه روان دي چې مې کتل جمعات ته لاړل خلکو ته سہولت نشته ده خلکو ته آسایشات نشته ده کوم چې فرانس کې موجود دي خو خلک مطمئن دي ما خلکو ته تاسو مې وکړو نو زنانه راته وي چې دا ځکه مطمئن دي چې دی په خپل رب باندې ایمان دي دی د الله تعالی ذکر کوي دی د الله سره تعلق دی نو دا غي په وجه باندې الله دوی ته اطمینان ورکړي دی او قران عظیم شان کې الله تعالی فرمایي ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى څوک چې زموږ د ذکر نه څوک چې زموږ د یاد نه څوک چې زموږ د کتاب او قران نه مخ واړی نو مونږ به څوک مونږ به ژوند تنگ قیامت پر ورځ باندې به لون را پاسو الله تعالی ولذل را پاسولم وقد كنت بصيرا ما قبل ذل کول الله فرمای ما درته آیاتونه را لګلیو کنه تا غیر کړو نو نن مې د خپل رحمت نه هیر کړي نو هغه وای چې کله دا ما واوریدل نو هغه زماته د اسلام دعوت راکو پوه کړم اسلام ته مې قبول کو عبدالکریم دا غنون جو الله اکبر د مصر یو سوشل اکټیویسټ هغه را سره میلاو شو په افریقا کې ایماته وی چې ته خو هغه فوټبالر یې کنه پېستو ایماته نه عبدالکریم یا عبدالکریم او تم عبدالکریم څومره خپل خبره ورته کړه په دغه باندې ختمو چې کریم ذات مونږ پیدا کړی د صد پاره د عبادت لپاره پیدا کړیو الله اکبر نو مسلم دی کریم ذات مونږ د خپل کرم را باندې کړي او د خپل عبادت لپاره پیدا کړیو نو راځه چې د الله عبادت کوو چې د الله تعالی د قیامت په ورځ او په آخرت په جنت کې د کریم ذات دا موږ دیدار وکړو الله دې موږ ټول ته نصیب کړي کې 2014 کې به وفات شوه دي ورونو دا زموږ د پاره د پیغام چې په عبادت په معنا ځان پوي کو نو موږ په خپل رسم کې په خپل رواج کې په خپل غسل او خرڅولو کې د جمعات په ژوندۍ کې د بازار په ژوندۍ کې د خپل مشره او د کشره په ژوندۍ کې په دې کې دانشته د سیاسي او غیر سیاسي نو اسلام یو اسلام دی نو زموږ هر یو څه د اسلام په چوکټ کې دن نشي دغه ته عبادت ویل شي الله دې د عبادت زموږ نصیب کړي کې او دا غي د ټولو د لپاره تیارول هم د قمونز دی په دې موږ کې موږ الله تعالی ثنا وایو کنه چې د الله پیژنو د الله احکامات پیژنو روزه نه څنګه په دې روزه کې د دغه عبادت لپاره موږ تیارې الله تعالی دې دغه عبادت په خیسته انداز باندې موږ الله نصیب کړي کې او په دغه رنگ کې د الله زموږ ټول ژوندۍ رنگ کړي کې او په دغه رنگ کې د الله تعالی زموږ اخرنه وخت مونږ ترا وصله کې په داسې حال کې چې الله تعالی زموږ ناراضي او زموږ د ټولو په جواب باندې دا کلمات وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين